نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسل کال ورستو په پنځم پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی د مور نوم رحمت وو او دا رحمت چې وا دا د لوط علیه السلام لور وا دا دغه په لورګانو کې وا دا ډېر وفادار ښځه وددو الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړیو هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام ته ورکړو مالو اولادو جیدادو چې څو دا ول الله ډېر زیات پریوانه ورکړیو مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې وزمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي 1500 قلبې چې 1500 قلبې شنو په یو قلبه کې دوه غویانو نظر غویان به د ایوب علیه السلام په زمکو کې د کروندې د پاره لګیو 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمینداري د پاره او د دې سره نوکران به هم د قلبې به هم چلولي دومره زمکه ایوب علیه السلام دا خو هغه زمکه چې کمی په سم باندې وي د کروندې زمکه وي هغه زمکه چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي او دا زمکه د شام په علاقه باندې وي نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده وس دغلته کې ایوب علیه السلام پات کېدو بیت المقدس کې او اوس چې کوم علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی او ګډه بيزي دا ورله الله تبارک وتعالى دومره زیات ورکړي چې مفسرین لیکي وزره ګډه بيزي وي تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی وزره ګډه بيزي وي د ایوب علیه السلام 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت نو د دې سره بنوکارانو مو کنه دا رنګي د ایوب علیه السلام و زامنو او روایت کې راځي ولورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالى مال ورکړو مال خو د دې موجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي به کوله ډېر زیات عبادت گزاره ده به یو ټیم داسې نه تیر دی چې به د الله عبادت نه کوم مونږ به ډېر زیات نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو چیرې د ایوب علیه السلام ډېر د الله بندګي کوي ډېر عبادت کوي د الله تبارک وتعالى دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بر په فرشتي په اسمانونو کې کوي د صفت بر په اسمانونو کې هم کیږي لکه حدیث مبارک کې راځي وي کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیہ السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی تور سرم مینا وکا تور سرم سوکا مینا وکا جبرئیل علیہ السلام ور سره مینا شروع کی نو په وم اسمان کې چې کمی فرشتي دي جبرئیل علیہ السلام د وم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بنده سره مینا کوي ګوره تاسو سره مو کوي نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي تاسو ور سره مو کوي نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم سلورم هغه دریم هغه دویم او د دویم هغه اول نو پس وړو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی دی الله تبارک وتعالى فرشتو ته وي د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینا ور واچوي زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینا ور واچوي نو دا فرشتي پزمک جسمره نیکان بندگان دي داغي پزونو کې د انسان سره ورواچي مینا ورواچي نو دا نیکان سوي الګ پلان کې سره ډیر نیک سره دي راځي چې خواله لاړ شو ملاقات پوسو راځي چې خواله لاړ شو دعا به نه واخلو تاسو کې کنه کوي د دې پزونو کې دا محبت دا الله ورواچي د نیک انسان خو نیک انسان میات کو ښا څوک میات کو نیک انسان د نیکانو خلق په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ورواچي د بدانو په زړونو کې نه د بدانو په زړونو کې نه ځکه چې د
الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو دا سره پرشتي مینه شروع کی دا سره نیکان بندگان مینه شروع کی نو دا سره دشمنی څوک شروع کی شیطان دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندام د نیک انسان نه بیا نفرت کوي نالکه وي دا پلان کې سړی پلان کې مولا دي سي د پلان کې مولا دي سي ده تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه دا هغه د شیطان دوستان دي دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلک د دې نیک بنده صفت کوي پلان کې مولوی صاحب دي سي او دي سي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان د نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو دا ډیر نیک بنده دی د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته برختل دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو نو شیطانان بر اسمان ته ختل بند شو دغه ټیمه پر دوی بر اسمان ته ختل او د فرشتو خبرو ته به غوږ کېښودو نو دا ابلیس بر ختل او چې کله فرشتو دا صفت کړ د ایوب علیه السلام نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندګی نه کوي دا غزلو روغ دی هغه چې دا نه کوي نو څه چل بکوي څومره ځمکې دی ولا ورکړي دي څومره مال دی ولا ورکړي څومره اولاد دی ولا ورکړي څومره جایداد دی ولا ورکړي دا سره د څه شي کمې دی په زلو روغ دی نو چې ستا بندګی نه کوي څه چل بکوي ته دې دا وره دې بیا ستا بندګي وکړي هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندګي کوي نو الله تبارک وتعالى ورته او فرمایي په ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ او کده دې بیا داسې وکړي په ټیک شو لاړ او د چې څومره ګډي او بيزي دي زه دا غي خپل حفاظت او چتوم خپل حفاظت او چتوم هغه ورلمړې کوم هغه ورلمړې کوم عزت ولا غمړې کده دې بیا ستا بندګي وکړي ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي وزره ګډي بيزي وي الله تبارک وتعالى په ټول باندې مرز را واستول په یړه باندې مړ شي ختم شو او دا غي سره چې کم نوکران هغه څه شو مړ شو ختم شو پدې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغي وي ایوب علیه السلام ته وي څه چل ولې چغي وای ته دلته منځونه کوي عبادتونه کوي هغه وزره ګډي بيزي دي هلاک شو تر دې چل نوزګار نه هغه هلاک شو